بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها. عائشة رضي الله عنها فرمای چې یو مسکینه او غریبه راغله، ځان سره یې دوه لوریانې راغستې، نو په اطعمتها 3 تمرات، ما ورته 3 کجوري ورکړلې. نو دوه لوریانې یو په خپله وه، یوه کجوره یو لور له ورکړه او بله بلې لور له. دا بله موخه ده، مخکې روایت کې صرف یوه کجوره وه، دې کې 3 کجورې دي او کسان هم 3 دي. یوې لور له ورکړه، بلې لور له ورکړه، بلې خپلې خولې ته ور اوچته کړه. نو چې څنګه اوچته کړه، نو هغه لوریانو کې وغوښتل چې دا هم موږ له راکړه. نو هغې نیمه کړه او بس نیمه یوې له ورکړه او نیمه بلې له ورکړه، ځان له ونه خوړله. نو وایي ما ته ډېر تعجب راغی، ځکه د هغې په خپله بچي نو ما نبي علیه السلام ته دا خبره ذکر کړه. نو نبي علیه السلام فرمایل چې الله رب العالمین د دغې کجورې په وجه باندې دې زنانه له جنت څه کړ؟ واجب کړ، لازم یې کړ. او یا نبي علیه السلام داسې ویل چې الله د اور نه په دغه یو کجوره باندې دا زنانه څه کړه؟ آزاد. ځکه چې خپل ځان باندې ترجیح ورکړه چاله؟ لوریانو له. او موږ بار وویل که نه چې لوریانې په نسبت د زوی باندې کمزوري دي. د جاهلیت په زمانه کې به د دې سره ظلم کېده، نو د دې خیال ډېر ساتل پکار دي. نو په دې بنیاد باندې الله رب العالمین دې زنانه لره د دې یو کجوره باندې څه ورکړه؟ جنت ورکړه. الله وله جنت واجب کړه. یا دا ده چې الله رب العالمین د اور نه آزاده کړه. نو بس جنت چې واجب شو، د جنتي شو، چې د اور نه آزاده شو، د جنتي شو. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دو جاءتني مسكينة، یو مسکینه راله غریبه، تحمل ابنتين لها، چې هغې راغستې وي 2 لوریانې چې د هغې وي. نو فاطعمتها 3 تمرات، نو ما ورله ورکړې 3 کجورې، 3 چوارې وي. فاعطت كل واحدة منهما، نو ورکړه هر یوې ته د دې دواړو نه تمرتن، یو کجورې ورکړه. ورفعت الى فيها تمرتن، او خولې ته یوه کجوره اوچته کړه، لتاکلها، د دې لپاره چې ویې خوري. نو فاستطعمتها ابنتاها، نو هغه هم چې دې لوریانو وغوښتله. نو فشقت التمرة التي، نیمه کړه هغه کجوره، کانت تريد، چې د هغې اراده وه ان تاکلها، چې هغې وخوري. خپلې خولې ته چې کومه پورته کړې وه او اراده د خوراک وه، نو هغې نیمه کړه بینهما، په مابین د دې دواړو. وایي فاعجبني شانها، نو ما له په تعجب کې واچو د هغې دې حالاتو، چې وګوره ځان له ونه خوړله او لوریانو له څه ده؟ بچي له ورکړه. او دا عام قانون دی. خو د دې پته هغه چاته لګي چې د چا بچي وي، چې د چا بچي نه وي، نو هغه ته د دې څیز پته نه لګي. چونکې د عایشې رضی الله عنها خو بچي وونه، نو هغې ته د دې مینې داسې پته نه وه. مثال ته ورباندې دا څه ده، د بچي سره دومره مینه پکار ده. او فذکرت الذي صنعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما ذکر کړه هغه چې کوم دې زنانه کړي نبي علیه السلام ته، چې دغسې یو زنانه راغلې. وګوره ما وله 3 کجورې ورکړې، یوې لور له ورکړه او بله بلې له، یوې ځان له خوړله، نو هغه هم چې لوریانو وغوښتله، نو هغې هغې کې منځ کې نیمه کړله. نو فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله قد اوجب لها بها الجنه، یقینا الله واجب کړ د دې زنانه لپاره په دې کجوره باندې څه؟ جنت. او اعتقها بها من النار، یا نبی علیه السلام داسې وفرمایل چې الله آزاده کړه دا زنانه په دغې کجورې باندې من النار، د اور نه. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف